الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم عزتمند و محترم و اللہ تعالی ارشاد فرمائی اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ نہ ویریږئ اللہ نه ویریدو مطلب دا دی چې فرایض واجبات اخلاص سره ادا کړئ او د ګناه نه ځان وساتئ طریقه بسی وکونو مع الصادقین دا صادقین سره تعلق پیدا کړئ خپل ځان ته صادق ویل دا یو دعوه ده جایز نه ده نیک مجلس کې ناستا دا مثلا نیک مجلس دی دا صادقینو مجلس دی الله دې موږ صادقین کی ځکه چې څه بنیادی دنیوي غرض نشته لري پیسہ مادی طور باندې خوراک څښاک یا څه نامه جامه یا څه دنیوي مفاد صرف الله رضا جمع منځ دی دا کونو ما صادقین دی نه جمع منځ دی دا کونو ما صادقین دی درس قرآن حلقه دا کونو ما صادقین دی دعوت و تبلیغ حلقه دا کونو ما صادقین دی تاسو صادقین سره شئ تاسو ته بس صدق او صفا نصیب شي تاسو ته الله نصیب شي الله سره وفاداری به نصیب شي موږ الله پیدا کړی وګن پکار دی چې الله باندې زموږ تاسو دل او جان قربان شي موږ ته الله رزق را کړی دی موږ ته الله ژوند را کړی دی موږ ته الله حیا عزت را کړی دی موږ ته الله تعالی دنیا بے شمار نعمتونه را کړی دي بیا خو د وفادارۍ تقاضا ده چې الله ته متوجه شو الله پیدا کړیو او بیا خدا نه خاصه الله پرېږدو او بل طرف ته ګورو بل چا باندې دل او دماغ او جان قربانو دا خو بے وفایي ده وکلکم آتیه یوم القیامت فردا الله تعالی فرمایي تاسو کې ټول به ما ته یوازې راځئ وکلکم آتیه تاسو کې هر کس به وکلهم آتیه دا ټول خلق به آتیه الله تعالی ته تلون کی وي فردا تنها د مور د ګېډې نه الله پاک تنها پیدا کړي او آخرت کې به الله ته تنها حاضرېږي بیا درمیانی حالت کې صرف یو ذات باندې ځان قربان کړ اکیلے دغه یا مور بغېډه کې موږ تاسو ټول صرف الله پیدا کړیو زموږ تاسو پیدا کولو کې هیڅ قسم غیر مخلوق پیره خاپیره ولی پیر فقیر پیغمبر فرشتہ څوک هم شریک نو صرف الله پیدا کړیو او جندم الله را کړی دی او الله دې ایمان نصیب کې مرګ هم الله را کوي او حاضرې کوم بیا الله ته الیه مرجعکم جميعا الله تاسو وبسیدا دې مینس کې دا بل چاته توجه کول بل چا باندې ځان قربانول بل چا سره محبت کول بل چا باندې دل او دماغ خرج کول دا بے وفایي ده کنه دا بے وفایي ده استازوی ده تانا پیدا ده ته ولا روټای ورکې ته ولا جامې جوړې ته په تعلیم کې او هغه به بلې کوسې ته ودرېږي بل چا سره مینه ساتي بل چا ته پلار وایي طالب غوسه درځي که نه درځي لکه زما زوی ته څه کې چېرته ځې بلا تشبیه دا موږ الله پیدا کړي وو الله رزق را کوي الله حیا عزت را کړی دی الله دې ایمان نصیب کړي آخرت کې الله ته ور روان یو د مینس کې دا چا خبره ستن در را پریوته در باندې چې غیر الله ته متوجهږي الله پرېږدي دا بے وفایي ده په دې ځکه کې د غیر الله محبت ساتل دا الله سره بے وفایي ده او که دغه الله د دې سړي ګردې فیل کی بلډ کینسر ورته لګي معده کې ورته السر پیدا کی دماغ کې ورته رسولي پیدا کی ریډ او وایټ سیل چې ګډ وډ کی ها نه او بلډ پریشر ولا برلاندې کی شوګر ولا الټه سیده کی بیا به د غیر الله په کار راشي
یا الله خیر خدای خیر خدای یا الله صحت راکړي یا الله داو کی یا الله هغه کی به الله بلی او چې کله روغ رمټي برش برش کی ہے نا ټی ټپاټ کی مړه خېټه ور راي خوري حیا عزت او نعمتونو ژوندې نه غیر الله ته متوجه کی غیر الله سره مینه محبت کې بیا بد نظری کې بیا بل سره عشق او معاشقي کې سمغټه به فائدہ دې بے وفایانا موږ او تاسو الله ساتلیو او الله تقوا را باندې فرض کړی دا قران را کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړی دی او د مستند طریقې سره دین را نصیب کړی دی چې موږ الله ته متوجي شو موږ الله باندې قربان شو غیر الله باندې ځان قربان نکو نه غیر الله باندې ځان قربانول چې پیدا کړی الله یو صحت الله را کړی دی حیا عزت نامه جامه اولاد پتہ نشي څومره نعمتونه دي یار دا هر څه الله را کړی دي او جناب والا دې بیا زی په غیر الله باندې ځان قرباني غیر الله سره چې دې راز باز کوي ساز باز کوي غیر الله سره ځان مشغولي غیر الله سره ځان مشغولي غیر الله سره مینه محبت کوي د الله د ناراضیه تعلقات جوړي دا بے وفایی ده کنه ده الله داسې بے وفا نه وساتي نو به دې مجلس موږ حاضرېږو د دې لپاره چې دا چل زده کو الله سره د وفایت چل زده کو الله نه بے وفا نه پناه غواړو او الله سره د وفادار تعلق جوړولو الله نه توفیق غواړو ګناه نه ځان وساتو خاص طور باندې په دې دور کې د نظر حفاظت وکړو د نظر پردې لور خورته نه ګورو کالج او بازار کې یونیورسيټي کې دفتر کې زمو نظر غلط استعمال نشي زمو تعلقات غلط جوړ نشي خزو سره لکانو سره تصویرونو سره فیسبوک سره سوشل میډیا سره دا هغه ځایونه دي چې موږ بے وفا کوي موږ الله نه لري کوي موږ مجرمان کوي الله دې مسات د جمعات د مو باندې احسان دی د مدرسې مو باندې احسان دی د منبر رسول او د مصلی رسول صلی الله علیه وسلم باندې احسان دی چې دا الله را تخی دا خبره واضح ده کنه یار دا خبره واضح ده کنه دا आवाज نه راځي یار لاس اوچت کې لاس ریفرندم کو بس دا خبره واضح ده نو بده باندې موږ عهد کو دا هفتوار زموږ عهد دا عهد تجدید ده تجدید عهد وفا د وفادارۍ د عهد تجدید ده په حقیقت کې هر مز د تجدید عهد وفا ده الله سره د وفادارۍ د عهد تجدید هر مز هر سجده چې الله موږ ستایو او د غیر الله نه یو تا رزق را کړی دا تندې او دا سر تابع را کړی دی دل او دماغ تارا کړی دی اولاد تارا کړی دی حیا عزت تارا کړی دی د دین او د ایمان د وفا د نعمت تارا کړی دی مو سر به تا ټټي دا فوټبال نه دی چې هر ته بجټي دا سر دی سر دا یو ځرته بټي د هر منځ هر سجده د تجدید عهد وفا دی د چې کله تسبیح راواله الله الله کې دا تجدید عهد وفا دی استغفر الله درود شریف دا تجدید عهد وفا دی ته د رمضان روزي نشي دا تجدید عهد وفا ده ته د بیت الله شریف طواف کې دا تجدید عهد وفا ده د دین د زده کړې مجلسونو ته متوجه کېږي دا تجدید عهد وفا ده عهد د وفادارۍ د عهد تجدید عهد وفا تکرار اضافت دی کنه بھائی تجدید عهد وفا نو په دې موضوع باندې حضرت والا غلي اشعار دي ماشاءالله خسته اشعار دي ولګو आवाज هم خسته ده ماشاءالله د ابراهيم مولانا ابراهيم کشمیری الہی با خبر کر دے الہی با خبر کر دے اے اللہ ما ځان نه با خبره کی
مخلوق نه به خبره کې وفاداری ټکي وګورئ تقوا یا الله ما خپل ځان نه با خبره کې او مخلوق نه به خبره کې دا انجم معنا ستوري او شمس معنا نور او قمر معنا سپوږمۍ نه دا ستوري زما دي نه دا نور زما ده نه دا سپوږمۍ زما ده دا غیر الله دی د دنیا جهان دا دولت زمانه دی د دنیا جهان دا خزه زمانه دی د دنیا جهان دا دولتونه جیدادونه زمانه دی د دنیا جهان دا رشتې زمانه دی زماته نو ما د هر څه نه به خبره کې د یو ذات سره به خبره کې وفا دې مطلب دا نه دی چې موږ د مور بلار حق ادا نه کوو درونو خوينده د حق ادا نه کوو هر چا نه دا مطلب نه دی بلکې رونه خوينده مور بلار خزا بچي هنا مسلمانانو سره تعلق خبدا مړ ژوند دی دا د الله په حکم سره موږ ساتو او دام وفا ده ځکه دا مو څه خولي دا مو ته الله خودلې دي دا الله د حکم په تعمیل کې دا کار کو دام د الله محبت کې چارج دي دا غیر الله نه دی خزیده بچو حق ادا کو رونو خويندو سره هنا حلاله مزدوری کو حلاله ګټه کو دفتر کې کار کو دکانداری کو پټه کرو خلا دا حلال رزق دی دا د الله حکم دا سیوکا د الله په حکم دا کو دم دا الله وفا ده ناجایز تعلقات نه ځان ساتو بد نظرانه ځان ساتو فیسبوک نه ځان ساتو غلط سلط تعلقات سره رابطه نه ساتو دا به وفای ده دا انجم ستوري او دا نور او سپوږمۍ دا غیر الله دي ناجایز تعلقات دي ناجایز رشتې دي غلط سلط سوچونه دي دا انجم نور او سپوږمۍ دي دا زمونږ نه دي زمونږ ته نو یا الله تا ته موږ متوجي او تاسو سره وفا غواړو माशाअल्लाह सिवा तेरे नहीं है कोई मेरा सिवा तेरे नहीं है कोई मेरा माशाअल्लाह توحید توحید دې څه حاجت یې الله ستاسو در باندې خپل سره دما او د دنیا جهان دا یو رشتہ یو تعلق زمانه ده دې ته متوجه کېږم نه څه زما حاجت زتا ته متوجه کېږم دا یوم زما حاجت روا نه ده زما حاجت روا مشکل کشا او دستگیر دا زما ته توحید لا اله الا الله مړی نه ژوندیم څه نشي کوله د الله د حکم نه بغیر مړی نه ژوندیم څه نشي کوله د الله د حکم نه بغیر زما د حاجتونو مرکز ته توحید صوفیه کرام چې کوم توحید بیانې او کوم توحید باندې دغه عمل له د عام خلکو توحید نه اوچت دی عام خلق لا اله الا الله وای کنه دا مقصود دی خو صوفیه کرام وای نه چې غیر هر غیر زړه نو باسا د محبت هر زاویه ختمه کا صرف یو زاویه فاعبد الله مخلصا له الدين الله دې متاسم نصیب کی دا زمون نجات دی دا زمون عزت دی دا زمون ژوند دی او چا غیر الله باندې زړه قربان کړي دی هغه در په در خاورې په سر دی در په در ځکه مخلوقات خو ډیر دي کنه زړه یو دی نو کم مخلوق باندې ځان قربانه
نتیجه دا چې زړه پړه خوچ وي په چا به قربانېږي او که یو ذات باندې قربان شو نو بس دې زړه ته به الله ژوند ورکوي دې زړه ته به الله جل شانو حیات ورکوي دې زړه ته به الله طاقت ورکوي او دا ټول به د تابع بیا او کم مخلوق پر رضا کې یو راضي کا یو راضي کول آسان دي او مخلوق به کم برازي کې کم لبزله ورکه زړه پاش به ټوکړي ټوکړي بشي الله دې زړه ټوکړو نه وساتي هارت اٹیک څه ته وای زړه پړه خوچوي چا ته بدله ورکه بے وفایا کې دکھ دے غم دے پریشانی دا ټینشن دے ډیپریشن دے او پتہ نشي څه بلاګانی او د الله په وفادارۍ کې الله سره تعلق کې هر طرف نہ سکون دے جی ماشاءاللہ کوئی حاجت رکھتا تیری چوکھٹ مانا درشل تیری چوکھٹ پر سر رکھنا دا اللہ تعالیٰ پا درشل بانے دا اللہ پا دربار دی دا اللہ دروازہ دا جمعہ دروازہ دا محراب دا سجدے گاہ چی دے دا اللہ تعالیٰ چوکھٹ و درشل لے دے بانے سر ایک دو مونگا جسا حاجتی غیر اللہ تا نمتوجہ کی گو اللہ نغوارو غیر اللہ تا نہ متوجہ کی گو دا غیر اللہ مینا محبت تا نہ متوجہ کی اللہ تا متوجہ کی گو دا اللہ محبت دا کائنات و حسن اللہ پیدا کرے دے خپل اللہ بسمر حسینی دا کائنات دا حسن دا غرون دا حسن دا اسمان و دا زمکی و دا نور و سپوکمہ حسن دا انسانان و حسن دا اللہ پیدا کرے دے نو اندازہ لگو چا اللہ بسمر حسین وی نو چکم سرے اللہ پریدی او دی عارضی و مجازی حسن پس منڈے وای نسو مخٹ بے وقوف دے دا نور و سپوکمہ حسن ہم خلق وقت دی کنا ختم شی شپک خنور نی او سپوکمہ ہم ختم شی نرائی شی ختم شی دو شپی غیب ای او دا بہار حسن ہم بس چکالا بہاری حسن دے بہار خزان راغو بیا حسن ختم شو دا زوانای حسن ہم دا غلق وقتی 40-50 سال بعد خود پتم نہ لگی جد لگے حسن وہ کنو او سما حسینان کا دے قبرستان کے پراته دي قبر هم پته نه لګي او که قبر وکنه او تلاش کنه خوره وای انسان جوسه بنی خوره وای نو فانی دے کنه دے وای به فانی حسن باندې ځان قربانول او ځان ختمول لاسو مغټ حماقت ته الله باندې ځان قربان کا ہمیشہ جن برت نصیب شي ہمیشہ اللہ دے متاسطہ نصیب کی دا نعمت اپنی رحمت سے تو کر دے خدا بندہ محبت سے دے دے اپنی رحمت سے خدا بندہ محبت سے دے دے اپنی رحمت سے خدا بندہ اے اللہ محبت اپنی رحمت ایسی دے دے یا اللہ خپل رحمت سردا سے محبت و تعلق راکے اے اللہ خپل مرحمت سرا د خپل رحمت او د فضل په توفیل باندې تاثیر محبت راکې چې زړه زیګرم ته باندې قربان کوم دا سیسی چې غواړي بیا ستاسو زړه زیګر به په دنیا نه قربانيږي دنیا نه به الله ساتي په دنیا باندې پړخ نه چوي ځکه تا نعمت کوم غوښته ده کوم سهاره ده غوښته ده چې دغه سهاره ته رحمت متوجی شي نو ستا دل و دماغ به چرته متوجه کېدی شي حضرت فرمایل چې تا ګوره ماشوم کنه وړو کې ماشوم زوی دی ستا او تا دکان ته راکاږي چې مال مم والا تا ګوتې نه راکاږي ته اندازه لګي دې خبر نه شي کولای خدای ما چرته بوزي ته اندازه لګي یو ماشوم تا راکاږي او تا اندازه لګي چې ما دې چرته بوزي دا الله رحمت تا متوجه کی ځان ته بیا تسنګ بل طرف ته متوجه کېدی شي
بیا بسنګ بد نظری ته کې بیا بسنګ غلط طرف ته قدم اخلي کته تا الله رحمت متوجه شو او تا ځان ته راګي بیا بسنګ د الله د راخ کرنا علاوه بل طرف ته متوجه ځان الله ته متوجه کا داسې سوال الله نه خدای په خپل فضل او رحمت سره داسې درد او داسې محبت راکې چې ستا په فضل سره د دل او دماغ د دې بهترین صلاحیتونه پتا باندې وشیندما بیا د هر طرف نه بده الله ساتي بیا ټینشن نه بده الله ساتي بلډ پریشر نه بده الله ساتي مجازي محبتونه نه بده الله ساتي د مجازي محبتونه کې موږ راګیریو الله دې مو ساتي وجه دا ده چې موږ الله ته نه متوجه ګډه تاسو ولزول ګډه ها ته ګډه چې کله سړي په لاس کې کنه برسي دی او چې کله ګډه تا روشلې کنه یا او جنگي نو ماشومان د ګډه چې کومه حرکت هغه ته ګوري چې ټاره وشلولو داسې کی کنه داسې او بیا چې ماشومان له پلاس کې ورشي کنه نو چیرې پنګیش ریزه شي داسې ده اله ګډه مډه ملزولې دي کنه ته کوم نه راغلي ده ګډه ملزولې دي بس ګډه چې پلاس کې کنه مانځه پلاس کې بالکل برابر ای هغه نازه لګي ماشومان ګډه سي ولاړه خو چې کله تار وشلې ګډه د ګډه حرکت داسي کنه چې ماشومان منډه وي الا وېش لولو تار او به دا ګډه ماشومان له پګوته کې ورشي ریزه شي بس دغه شان دې زړه مثال زړه یو طرف ته متوجي برابرۍ او چې کله زړه تار وشلې کنه په دې شکل او په دې شکل او په دې شکل او په دې شکل ریزه شي د شپې خوب غایب شي روټه نه خوري پړای ختم شي جن راتنګ شي بیا دا به وقوف سوچ کوي چې بس یو حل دی چې ځان شوټ کم و دا ورته پته نه که ځان شوټ کو خدا غمونه به شروع شي ځان شوټ کول حل نه دی او ګولې خوړل حل نه دی د دې حل دی الله کول الله ته متوجه کېدل حل دا نه دی دا ډېر بے وقوف دی چې ځان وجني خودکشي کوي خودکشانه پس خو غمونه شروع شي حقيقي الله دې مساتي حل دغه نه دی حل الله ته متوجه کېدل دي ها مخکې دا بیا دا مسره دوباره وه دا مسره ده رسوي که چین او سکون واحد لار ده چین او د سکون واحد لار ده تاسو یقین وساتئ چې ورځې پس په اخبار لیدل لور را باسي پلارولي لور را باسي پلارولي خزر را باسي خاوندولي خاوند را باسي خزولي رور را باسي رورولي دا ژوند دی یاره دا ژوند دی د خرو ژوندم دانه دی خرونم کم دی اولئک کالانعام بل هم اضل دا د زناورو بشانتی دی الله فرمایي دا غافل خلک بلکې زناور نم بدتر دي ځکه زناور مالک پیژني تاسو کوم مرګري بدای چې هغه کرغواګانې میخي وي تاسو یې خیرو ساتي زمونږ مور چې ده غوا زمونږ مور پیژني ځکه دا پته دا خزه ماته غیا اچي ماته اوپرا کوي غوا میخه چيله ګډه اوخ خپل مالک پیژني قسم دې دا مونږ به مخکې میخ زادلې مور به आवाज وکړو میخه بودره تاسو کې څومره خلک چې دی غزناور ساتي تاسو د میندو تاسو आवाज مالک زناور پیژني وتريږي
روانه ودرېږي او انسان خپل رب نه پیژني. حالانکه زناور سره عقل هم نشته ده سره عقل دی. زناور ته قرآن نه دی راغلی، ده باندې قرآن نازل شوی دی. زناور ته پیغمبر نه دی راغلی علیه السلام. دی انسانانو ته پیغمبر علیه السلام راغلی دی. د کوم پیغمبر علیه السلام بعثت الله تعالی احسان رڼی. لقد من الله علی المؤمنین. الله پاک فرمایي چې ما مؤمنانو باندې احسان کړی دی چې عظیم شان پیغمبر به ورکړی دی. نو د سره خو د پیغمبر تعلیمات دی علیه السلام، د سره د الله کتاب دی قرآن مجید، د سره عقل دی او بیا هم دی خپل رب نه پیژني. بیا هم دی چې د شکلونو پسې ګرځي، هلکانو پسې ګرځي، ښځو پسې ګرځي، فیسبوک پسې ګرځي. د دې انسان دا سر دوالو دی که نه دی؟ دا سر دوالو دی که نه دی؟ زما ستا د سر دوالو نه دی. دی به خپله دا سر وایي، ځان به شوټ کوي او دا دلایل دي د اخبار څومره دا دلایل دي. ځوانان ځان شوټ کوي. څه چللی ولې؟ څه چللی؟ ځکه چې په بېشماره ذهنو کې زړه مصروف کړی دی، هلکانو سره، ښځو سره، فیسبوک سره. دته به څنګه چین میلاویږي؟ جمعې ورځ ده، جمعې په اودس کې یم او ډېره مبارکه مجمع ده. قسم دی ما ته یو زنانه لیکلی دي چې ما خاوند ما توجه نه راکوي، فیسبوک ته ناست. قسم درته خورم دا د پښتو معاشره ده چې پښتو معاشره کې ښځه دا حرکت نشي کولی. ما ته یې لیکلی دي، د یو ځای نه خط راغو ما ته. دا څه شی دی؟ دا بېوفایي نه ده. رب سره بېوفایي کوي، دی د چام نه دی. څوک د الله نه وي او د چام نه وي، د خپل ځان نه دی. ستا بسې او کوم سړی د الله شو، د هر چا شو، د والدینم شو، د ښځې د بچوم شو، د رونو خویندوم شو، د دې محلې شو، د دې کلي وطن شو، د دې ملک د ملت شو. څوک چې د من کان لله کان الله له، او څوک چې د الله نه شو د چام نه دی. خپل ښځه څوک ولي، خپل پلار څوک ولي، خپل رور څوک ولي، خپل زوی څوک ولي، خپل وراره څوک ولي. د اخبار راپورټ وګوره. ما بل ورځ د اخبار کې دا خبره وکړه څو ورځې مخکې، او صرف یو اخبار نه، روزانه خبر اخبار کې دا خبرونه. او دا خو هغه راپورټونه چې اف آی آر یې درج شي، چې کوم څیز اف آی آر نه درج کېږي هغه راپورټ کې نه راځي. دا د الله فضل دی چې دا خبرې مونږ اورېدلې دي. دا د الله کرم دی چې دا خبره مذاکره کوو. دا د الله کرم دی چې مذاکره وکړو، خبرې وخت ته راځي. که دا خبرې اورېدیم نه بیا به څه وو؟ دا د قرآن احسان دی مونږ باندې، دا د دین احسان دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ باندې احسان دی، دا د صحابه او اهل بیت مونږ باندې احسان دی، دا زموږ د بزرګانو مونږ باندې احسان دی، د اولیاء مونږ باندې احسان دی، د علماء مونږ باندې احسان دی چې دا خبر راته کوي. که دام نه وی پته نه ځنګل زناور به مونږ نه خو. قرآن وایي چې دا ځنګل زناور هم داسې انسانان نه ښه دي. اولئک کالانعام بل هم اضل. ډنګرو په شان دي، دا خلک به له هغې نه هم بدتر دي. واولئک هم الغافلون. بنیاد واولئک هم العافلون دا تعلیل علت بیانوي. دا ولې داسې دي؟ غفلت دی. الله خیر کړی دی او مخلوق یې یاد کړی دی. الله هیر کړی دی، مخلوق یې یاد کړی دی. دا خو زموږ خاص مجلس دی که نه، دا منتخب مجمع ده. دې کې هره خبره مونږ کوو. که نوي ملګري راغلي هغې نه بېادبي دې معافي، نوي ملګرو نه بېادبي معافي. په دې مجلس کې مونږ هره خبره کوو. تاسو یقین وساتئ خپلې خوږې رشتې خلک پرېږدي د دې فیسبوک په نتیجه کې. او داسې سادهګان دي، ساده نه بېوقوفتیان، احمقان دي چې بیا راشي تعویز غواړي. تعویز راکړه. ولې څه تعویز؟ بس یاره څه یو کار دی، څه چل دی؟ ناجایز محبت دی چې ناجایز محبت چې دی هغه مسخر شي او خانه دی آباد تباہ او برباد شي. د الله نامه دې دپاره استعمالې، د الله نامه دې دپاره کې استعمالې. او بدنظري نه پرېږدي. نو که دغه ورته میلو شي دغه ښځه، نو عادت خو خراب دی. بیا بله به ګوري، نو هغې له بل تعویز بیا بله به ګوري.
اب کچی بیا بل بګوري اب کچی بیا بل بګوري د خلکو لونه باندې د پاره دي دې به طلاق ور کوي نوې نوې خزه بګي کله جدید لذیذ الله دې حفاظت فرمایي دې غیر الله نزان ساتي بي وفای نزان ساتلو د پاره دلته کې راځه مکیګو د بزرګانو د تعلیمات مذاکرو دې بي وفای نزان بچو دې بي وفای نزان بچو کدا څوک بي وفای کې مبتلا شي مجازي عشق کې مجازي تعلقاتو کې دغه علاج دی علاج څه دی ډېر تیز رفتار علاج دی سکندونو کې فائدہ کیږي علاج دا دی باتروم ته تللی ورشي او کونډه ولګي او چې کم ګن ګریل پروت دی کنه په دې ګس لاس باندې پلاستیک ته توګي راوالي او بوئی کی او تصور کی چې کم ځای ته زما زړه متوجي کیږي زه دل او دماغ قربانو مدغه د انجام دی ډېر کرکه به درځي خو ځان قبول کوي تاسو سره خبرې کوم صبر وکړه اے نفسه ته کوم خبر ما مبتلا کې وای کا کې دې شو کوی چې داسې ګنده خبرې کېته داسې ګنده خبرې دي نو زه به دا وایم چې دا مرض کوم خسته دی چې علاج خسته غواړي خو څنګه چې مرض دی غسان ته علاج دی مرض څه دی ګنده ځای ته رسی د ټول عشق معاشقي ټوټل سرازي ګنده کار ګندګي کې ننوزي دغه باندې سوچو کنه دا څه شی دی مشک او زعفران نه دی دا ګندګي د غول دی غول چې نشي بویوله بوی کا چې په دغه ځای باندې ته ورځي دغه د انجام دی یقیني فائدہ بکیږي مولوی سے یقیني فائدہ که فائدہ ونه شه پیسہ واپس پیسہ دې کمرا کړی در جزاک الله ورته روي یار دا مفت علاج دی مفت علاج مفت خود مفت قدر سو کوي نه کنه دغه مفت نسخه نه دي خود تل پکار به خودکشانه خو بد شو به ولکه خودکشانه خو بد شو پڑھائی بد شو تعلیم بد شو ڈگری بد شو زندگی بد شو حیا عزت بد شو ټول نغټه خبره ایمان بد شو دا خو پکاره چې 1 کروڑ روپے مال راکی یاله 2 کروڑ نه سمبر کې جزاک الله خو راته وای چې خدای دې بخښه مغټه خسلار دی وای نو ول د درې کسانو قاری ز مشر سره د بوډا سره د ځوانان هوناستي دا غپ سره نه کوم قسم در تخرم پدې خو ما علاج کړی دی همداسې یو کسو ویل بس لاړه ما سین باندې لوشو ما مال ولا بلو کی تا د طریقه خیمه بدان اوس خیمه ته اصله مخلصو و فورا لاړو فورا عمل وکړو کراچي خبره ده سحر راغو الحمدلله زه شکر ادا کوم ناک کے راستے سے عشق نکل گیا حضرت برکتهم د خانقاه کې مال سیده بل ډایرکټ فلایټ صاحب ناخلي خپل بل ورمنډه کړه ایمرجنسي ده کنه ایمرجنسي گیټ کې بریک نه اخلي لکه کیسه خرابي فورا لاړشه او دا غلازت راواله په لاس باندې خیر ده کې پلاستیک بنور په لاس راواله صابون باندې به ویل خیر څه خبرون نو پرابلم او بوی کا او سوچو که چې په کوم ځای زور زما اے زړه اے نفسه په کوم ځای چې ورځي دغه د انجام دی آها بالکل مشاهده هغه سره مخلص ماته سحر راغو الحمدلله زما زړه بالکل صاف شو او دا کس عشق مجازي زما زړه ختم شو دا انجام دی تمره په وقفه مزه چې بده سي ورزم اللهم ناراضکم رسولم ناراضکم اخرتم خرابوم عزتم خرابوم خاندانم بدناموم تاسو کوم زه به دا چې کوم موضوع لشپش موضوع ده لشپش دې باندې تاسو پوېږي به کنه پوېږي هوا کی خبره کوه ما شروع کړل بے وفایانه ځان بچ کو بے وفایانه قاری سے خیر الله ورګي حضرت او در زوړ شاعر دغه خسته نظم
آیو قاری سے ویل مې مونږه کراچۍ نه دې پر راغلو دا مضمون نه دی اورېدلې دا د حضرت برکت سره دلته ورو ځکه زموږ د مجلس کې اکثر چې دی ځوانان دي ځکه دا ډوز د ځوانانو دی بوډاګان هم شته الحمدلله صاحبزاده صاحب دی قاری صاحب دی ماشاءالله حاجي صاحب دی بزرګان هم لرو مشران هم لرو خو کشران لرو ځکه دا کیسه د زموږ د ځوانانو زمام ده صرف تاسو ته نورو زمام ده زموږ حضرت فرمایل ګوره بوډا سړی نه به ځان زیات ساتئ ځکه چې بوډا موټر چې دغه بریک ولګوي که نه دلته بریک ولګي هلته ودرېږي دلته بریک ولګوي هلته ودرېږي بریک کار نه کوي نو حضرت په خندا کې دا خبره کوي چې بوډاګانو به ذات ځان ساتئ دا اول ما خبره کړې ده چې نوي ملګرو نه معافي غواړم دا زموږ زړو ملګرو سره دا خبرې او دا کلیر کټ خبرې دلته کې د مجلس کې مونږ دا مونږ واضح خبرې کوو او دې دپاره کو چې په خبره پوه شو او بار ماحول کې کالج کې یونیورسټۍ کې بازار کې دین ایمان بچ شي چې خبره باندې په یو مجلس کې پوه شو ابجدو کې خبرې کوو که نه نو کېدای شي سمجھوالی خو هر کس په ابجدو نه پوهېږي که نه په اشاره کې نه خو هر کس نه پوهېږي ولکه رسېږي که نه درسې یار الله زموږ ټول حفاظت فرمایي قسم دی بار اور دی دلته کې یو کس راځي هغه وایي سکولونو کې هم دا کیسې دي او یونیورسټۍ کې یو پل شله دا کیسې دي یو په سله او دا حل دی دعوت و تبلیغ خانقاهانې اولیاء او بزرګان د علماو درسونه اخلاص سره دا حل دی حل دا نه دی چې توادو کې او حل دا نه دی چې ته پیسې پیدا کې او حل دا نه دی چې ته مینه ایم بی ای شي حل دا نه دی حل دا دی او کني څوک نه مانی نو را مخکې شه حل پیش کا حل څه دی خپل یورپ امریکا فرانس برطانیه هغه په حل نه پوهېږي هغه په حل نه پوهېږي د امریکای او د برطانیې دانشوران په دې باندې پریشان دي چې کیږي بس خاندانی نظام درهم برهم دی په شاخته کارت که خانه کې د پلار نامه نشته د مور نامه ده به ادبي د ما فزیکا چې د پلار پته نه لګي دې حد پورې د یورپ او د امریکای او د برطانیې د فرانس د خاندانی نظام درهم برهم دی اندازه لګوا حل قرآن دی حل رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس دی حل حرمین شریفین دی حل مدینه منوره ده حل مکه مکرمه ده حل د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او د اهل بیت عشق دی د اولیاء او د بزرګانو عشق محبت دی اتباع ده حل دا دی کدین الله سو حل پیش کوي نو تاسو په وساتت سره ټول دنیا ته چیلنج دی چې راشي حل پیش کوي نستوري زمونږ دي د دنیا حسینان نه شمس او قمر زمونږ نه فیسبوک زمونږ دی او نه یوټیوب زمونږ دی دا فیسبوک او یوټیوب زمونږ تباہ کوي سوشل میډیا هم تباہ کوي نور هم تباہ کوي چې کوم سړی یوټیوب او فیسبوک نه پرېږدي هغه خشوع سره مونځ نشي کولی هغه د قرآن نشي یادېدی هغه عالم نشي جوړېدی هغه تبلیغ او د دعوت او تبلیغ درد سره کار نشي کولی جهاد نشي کولی او کافر له سر نشي ویشته ځکه ششته نه ده سره دی بس سب کومه جذبه به دی ډز کوي په کومه جذبه به دی محنت کوي هغه جذبه چې دی فیسبوک خوړلې ده عشق مجاز خوړلې ده غیر الله خوړلې ده الله دې موږ ټول غیر الله نه حفاظت وفرمایي دا نسخه به یادوي ها بھائی دا بالکل منفرد نسخه ده هیڅ یو حکیم سره دا تاسو ته نشي ملاوي دی دا یو ځای کې ملاویږي او مفت ملاویږي او ځکه قدر هم نشته دی چې مفت ده او معاشره کې سخت ضرورت دی حضرت فرمایي چې کوم ځای کې د هیزې وبایي دلته ډاکټر او حکیم د هیزې دوای خرڅوي بېشکه زکام مکام ورسري خو اصل دوا خو د هیزې وي که دا هیزه ده عشق مجازي هیزه ده بھائی د بدنظرۍ او د فیسبوک هیزه وبا ده او علاج تقوا ده
علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي، د الله تعالی تعلیمات دي. قرآن او سنت سره عشق او محبت او اخلاص والا تعلق ته مضبوط تعلق د علاج دی. الله تعالی دې موږ ټول ته د علاج قدردانی را نصیب کړي. وای دا شعر دوباره کا الہی اپنی رحمت سے، الہی اپنی آواز عاجزی دور کی، الہی اپنی رحمت سے دعوت نہ کوم استاد رحمت طالب مچ خپل رحمت فضل زرا تاسو محبت راکی چې زتانه با خبر شم او مخلوق نه به خبر شم څنګه چې مړې چې ده صرف یو ذات ته متوجي وي او خپل قریب ترین رشتې خزه او بچي او مو پلار نه به خبر شي. نور مخلوق خو څه حیثیت لري پر مو پلار نه به خبر شي. مړې صرف یو الله ته متوجي. خدای په دې ژوند کې می دا ذات ته متوجي کی، خپل ذات ته متوجي کی چې هر غیر الله ظاهر کم ټول مخلوق نه به خبره کی، خپل ذات نه به خبره کی. وفاداری دا کنه بھائی، تو وفاداری درس دے کنه بھائی بھائی وای کنه یار. ډاکټران او فلسفران او سنوسټه والا راته کسان ناز ته ودل کې وشتو تش بوتلانو هم نه کوي یار. خاصه نه بنو اسټه والا دا غټه غټه کپړې چې دي دی بنو خو باډول بکر دي چیرمن سے ډاکټران دي غنه اسټه والا شذونه جوړ دي بیا دا تحسین کول پکار دی بھئی ماشاءاللہ ویل پکار دی. ظالمانو یاره تاسو رنوالو کنه څه ټافیم نه وروړي نو هغه زموږ نات خان د نظر کوی هغه بیمار دی اوس هغه م پریشان دی. الله دې ولا صحت ورکړي. ته پتری بیمار دی نو تاسو د ظالمان نظر بازم یې نظرم لګوي بھئی نظر بار بچ کی زمون کسانو باندې نظر ملګوي، زمون کسان د نظر کوي ما بار نظر بچ کی بد نظر نه دانو ساتي. خو هغه نظر مونږ باندې مردا کوي چې مونږ خلک د نظر کې خلک بیماران کوي. د مصره دوباره کا یار د دې مضمون عین مطابق ته دا مصره. ها جی خداوندا سیدھے دے اپنی رحمت سے ماشاءاللہ. خداوندا محبت سیدھے دے اپنی رحمت سے ماشاءاللہ. کرے اختر، کرے اختر حضرت والا رحمت اللہ علیہ، کرے اختر فدا تجھ پر، کرے اختر فدا تجھ پر. یہ دل اپنا جگر اپنا، دل او د جگر د قربانه صحیح زید الله ذات وفاده کنه ده بھائی. کرے اختر فدا تجھ پر سلاست سمر سلاست دے دے شعر کی. کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. چې کم ذات دل او جگر پیدا کړي دے دا بندہ خوش نصیب او خوش قسمت بندہ را پاسي او دا زړه او جگر هم په دغه یو ذات قرباني. و د دینه بهتر مصرف بل کېدی شي. ټول کائنات دینه بهترین مصرف بل څه کېدی شي چې چا جوړ کړي دي او هغه ته حواله کو بیا هغه به حفاظت کوي. صرف د دنه د اهل اولاد او د نسل به حفاظت کوي، د غیر الله نه به بچ کوي. ته خو الله باندې وفا وکړه. خضر علیہ السلام چې هغه دیوال را پرې وته هغه دیوال صحیح کو. موسی علیہ السلام به اعتراض وکړ دا ورته خلک داسې خلک دي چې او بورو ټایم ساته ونه کو او مونږ وګیم یو ملمنم یو ټول دیوالونه جوړه. خضر علیہ السلام ورته فرمایي چې دا ماته الله فرمایي چې دا دیوال صحیح کا، ځکه دا دیوال د یتیمانو دی او یتیمانو پلار نیکو
د یتیمانانو د نیک بلار د نیکه د برکته الله تعالی دغه یتیمانانو د دنیا نقصان برداشت نکو. د الله وفات وګوره. او روح المانی کې بل روایت دی چې دا د خپل پلار نو د دې ماشومانو وم نیکه هغه نیک تیر شوی او بل روایت دی لسم نیکه نیک تیر شوی. د لسم او د وم نیکه د نیکه الله جل او ساتلو او دغه اولاد د دنیا د نقصان نه بچ کو. د الله وفات وګوره. ستانه کی صرف ستاله نه ده، ستان نسل لم ده ان شاء الله. الله ستاسو اخلاص قدر کوي. دا الله نه یو نه ده شکور. او شکور معنی څه ده؟ الذي يعطي الاجر الجزيل على العمل القليل. شکور غزاد ته وای چې لږ عمل باندې ډیر څور کوي. دا ده تزو ذکر الله باندې قربان کا، بیا بس الله حفاظت کوي. اخرت ان شاء الله خو دې د دنیا د نقصان نه بده. ستا او ستا د اولاد ستا د حقدارانو به حفاظت کوي. کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا اور جگر اپنا. دا زو جگر خدای پتا قربان کی. دا سے محبت را نصیب کی. امین وای چې الله مټول د موجوده زهرو او د معاشره د زهرو د کینسر تریاق او علاج دې کنه دې. ها بھائی د بد نظرۍ په نتیجه کې کم قتل خون او کم خودکشي دي، دا غي علاج دی کنه دې. دا کم زلو ذکر چې الله رحم تاسو ته راکړی دی دا په الله قربان کو. بیا دا زلو ذکر به الله تعالی حفاظت کوي به کوم نه کوي. دا سرکاري ماشين دی اوس، دا عام سړی نه دی، سرکاري سړی دی اوس. سرکاري سړی سرکار د حفاظت کوي. دا بیا داسې په غولو متیازو باندې قربانېږي، داسې ګندګو باندې قربانېږي. دا د توهین دی. دا شاهین دی. شاهین د روح عرش ته دی. دا خو زمینی مخلوق دی. دې باندې مې ځان قرباني. د شان خلاف د شلان دی راشي دی. دا خو لاندې راتګ دی انسانانو سره ناجایز محبتونه. دا خو کمینه حرکت دی، نیچ حرکت دی. د پرواز خو ډېر اوچت دی، عرش ته دی. عرش او فرش څه نسبت نشته دی چې نسبت عالم پاک چې نسبت خاک را عالم پاک، چې نسبت خاک را عالم پاک. خوري عالم پاک سره څه نسبت دی؟ شردار سترګې بچ کو مونږه، جبه بچ کو، زړه بچ کو ګناهونو اسباب نه، خاص طور باندې فیسبوک نه، سوشل میډیا نه. دا خبره زه بار بار زه کوم، قسم دی دومره اطلاعات راځي چې مونږ ښه خلک، نیکان خلک، نمازي او حاجي خلک چې د شنو استعمالي او دې حساب سره چې دغه نقصانات دي. زنانو ته دا شیزونه منتقل شوي دي. زنانه چې دی هغه واده خاله لذي ځان سره ټچ موبایل وړي. مخ مودو کې یو کس دلته کراغه ویلې را داسه د کیسه باندې وړېدلو مال څه کیسه ده؟ زنانه ټچ موبایل غواړي. کلم پروګرام لذي، واده لذي، شادي حال لذي، ټچ موبایل غواړي. هلته ویډیو کوي، هغه ویډیو فیسبوک باندې جهان ګوري. هاي د کې پی کې پښتونه خیبر پښتونخوا نامه خو دې منظوره کا کار خو دې د پښتنو نه دی. نو ستا لور خور یو جهان ګوري، ته څنګه پښتوني؟ شریعت ته خو ډېر اوچت چیز دی، هغه نه قربان شمه. دا د کلي وطن د حیا غیرت پښتون، پښتو، خیبر پښتونخوا نامه خو دې الله مبارک. خو دا کار خو دې څه دی؟ نو کسبه خلکو کار دی، د نیچ خلکو کار دی، چنګړینو کار دی. چنګړین ته ځان ته پښتون وې، ستا لور خور او انګور او ورندار چې دی ایو جهان ګوري. او څوک چا کړی دی؟ ستا لور کړی دی، ستا ورېرې کړی دی، ستا د وراره د زوی په واده کې کړی دی. او هغه فیسبوک باندې ټول شي کی او یو جهان ګوري. وای دا خبره غلطه خو نه کوم یار، ولکه بهر څه چلو نشي ما باندې خلک وایي دا د څه ویلې دي. دا خبره غلطه خو نه ده. نو میډیا دور دی وای لمحو کې کیسه کم ځای ته رسي. دا خبره غلطه خو نه ده وای چې غلطه نه ده او صحیح ده. الحمدلله صحیح ده 100% به یقین دی. نو بیا را پاسي چې د خلاف جهاد وکړو او ځان نه شروع کو، د خپل سترګو حفاظت وکړو، د خپل موبایل غلط استعمال نه ځان وساتو، د خپل کور نه شروع کو. په سپېړو نه، په دعاګانو، په غوسو نه، په مینت
خپل کشر ته به اعتماد ورکې، محبت ځان ته به راجوخته، ورور وراره خورایې، او خپل مشر به مینت کې ده، بیا دبی سره نه، تشدد سره نه، ډنډې او د احتجاج په تور نه، رجوع الله په تور باندې دعا سره، مینت سره، اخلاص سره یو خبره به کوي، یقینا دغه اثر به ان شاء الله. الله تعالی دې ټول ته خپل تعلق نعمت را نصیب کړي. مخکې خیسته او شعر دی ماشاء الله. دا سره تلاش کی غره یار د شعر کې د جګر او د دل د استعمال څومره زبردست دی. د شعر کې څومره سلیس ساده شعر دی، سلاست ته ورکی سمجھ سره راتلو والا دی، او د زلو د زیګر د استعمال څومره خسته شوی دی. زلو زیګر چې اختر یعنی حضرت والا رحمت الله علیه، الله حضرت والا شاہ حکیم و بدخت رحمت اللہ علیہ، اختر کرے اختر فدا تجھ پر، یہ دل اپنا جگر اپنا، زو زگر راوالی پتہ قربان کی. اللہ دا سے محبت راکی، دا سے تعلق راکی، دا سے نسبت راکی، دا سے درد راکی، دا سے حوصلہ راکی، دا سے جذبہ راکی، دا سے حالات راکی، دا سے ماحول راکی، دا سے کور راکی، دا سے خاندان راکی، دا سے ملک و ملت راکی. نیت پکار دی. دا خیر صرف ځان نه دی، اول ځان نه دی، بیا رونو خويندو لده، خپل مرګور لده، ټول امت لده. کنتم خیر امت اخرجت للناس، دا خو خیر امت دی، ټول عالم د پاره د الله تعالی را لګلې دی. الله دې موږ ټول ته نصیب کړي دا درد. الہی اپنی رحمت سے آمین. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، زه تر کله پورې به د نفس او د شیطان د غلامۍ کې به زه رسوا او ذلیل کېږم. ای الله میں کب تک، تر کله پورې به زه د نفس او د شیطان په غلامۍ کې به رسوا کېږم. ای الله بار بار میں دا نفس و شیطان دھوکہ کئی، پا غلط و مبتلا کئی. خدایا تا تا فریاد دے، تر کم پور بز ذلہ کی گم فریاد دے. دا سے فریاد سرا رجوع اللہ سرا دا اللہ رحمت زانتا متوجی عاجزہ سرا تر کم پور برسوا کی گم. اے اللہ خپل پردے رابانی پوئی گی چی دے سکئی، خپل کشران رابانی پوئی گی دے سکئی، دا خپل ضمیر میں ملامت کی دا سکے تا کم پر رسوا کېږم. اے الله ته ما د رسوایۍ نه بچ کړي. دا بله مسره کې دا خبر دی، دا مبتدا ده. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اے اللہ دی ناکار اور نااہل تا یو مخرا کا، اے اللہ دی نااہل اور ناکار تا یو مخرا کا چیز خدا ستا دا رحمت زبیا یو مستحق شما، او دی ذلت نه خدا زما حفاظت فرمائے. عاجزی ده دی کې دا الله رحمت ته ځان سپارلی، او دا الله رحمت ځان ته متوجه کولی. انسان بسو کی تاسو په الله مدد نی، وما تشاؤون الا ان یشاء الله. بشکا سړی به مدد منډه به وای، حرکت به کوي، محنت به کوي، خو زموږ دا محنت د الله تعالی د رحمت محتاج دی، زموږ دا تدبیر د الله تعالی د تاثیر محتاج دی چې الله اثر واچي بیا بچ کیږو. نو اے اللہ دے ناکارہ بانے دوبارہ خپل رحمتو فرمائے، اور دے گندگینا، دے ذلتنا، دے رسوائنا خدا ما بچ کی، دے رسوائنا و ذلت نے میں اوباسی. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے چھڑا کر
माशाल्लाह आमीन आमीन छुड़ा कर से दिल को तू अपना खास कर हमको बदले खास को हम सब दे या माशाल्लाह خدای خاص فضل مونږ ټول باندې عام کی خدای خپل خاص فضل او کرم مونږ ټول باندې عام کی او اے الله مونږ د ذلت او رسوایی نه بچ کی کم ذلت او رسوایی نه غیر الله سره مشغولتیا بد نظری عشق مجازی غلط سره تعلقات غلط سوچونه غلط کارونه غلط نسبتونه دي ټول غلط کارونه خدای زموږ حفاظت وفرمایي او خاص رحمت مونږ باندې عام کی او د خپل خاص رحمت په وسیله باندې خدای زموږ دنیا آخرت خیسته کی الله دې موږ ټول ته دا نعمت را نصیب کړي دې خیسته اشعار دي آینده جمعه ان شاء الله بیا ادا کړي دله داس تلاش کی ها جی इलाही अपनी रहमत से तू कर दे बफ़ैज़े मुर्शिद कामिल तू कर दे हम सज़ाओं को बफ़ैज़े माशाल्लाह غفلت نم توبه وکا اے الله ستا په فضل سره غفلت نم توبه وکا نو سحر او ماقام زموږ ساده یاد مشغله ده چې تا یادو ځکه تا را باندې فضل کړی دی چې تا مونږ د مصیبت نه د معصیت نه د ګناه نه بچ کو نو اوس مونږ هم ستا ذکر وکړو هم ستا رحمت او فضل به یادو او ستا شکریه به ادا کوو او شکریه ده چې سحر او ماقام خپل معموله سره پوره کړي تلاوت ته متوجه شي او دعا ته متوجه شي او بار ماحول کې د ګناه نه د ځان ساتلو همت استعمال کی نظر بچ کی جبه بچ کی زړه بچ کی لاس په بچ کی فرایض واجباتو چې کوم موتا تعالی نظام راکړي دا غي په اخلاص سره پابندي وشي دا د عبدیت نظام دی چې الله د قران او د سنت په شکل کې متاثر راکړي دی او دغه بارا ماحول صلاحیت جذبه جوړول د پاره داسې ناشته ده الله تعالی دې موږ ټول ته نصیب کړي الله دې متاسو راضي شي دو تسبیحات ذکر کو باقی خپل خپل سہولت او فرصت مطابق تاسو پوره کړئ لا اله الا الله سلزل ویل دي دا څنګه چې ما عرض کوه تجدید عهد وفا د دې د عهد وفا د تجدید دی لا اله الا الله سره الله سره د وفادارۍ د عهد تجدید کول دي دا تصور کول چې خدای د لا اله برکت سره زما زړه هر غیر الله وباسي
ناراضګۍ او د معصیت هر کار نه زما حفاظت وفرمای او الا الله سره الله خپل محبت او عظمت خپل نسبت زما روح ته زما زړه زیګر ته را نصیب کی کوم خاص ګناه کې سره مبتلا وي څه خاص پریشانی وي خاص کوتاهی وي په تور خاص داغه تصور کې چې الله د لا اله برکت سره ته کفر او شرک معاف کې یا الله د لا اله برکت سره زما د کوتاهی زما د عیب زما د ګناه ما ته معاف کی او دا شر عادت خدای د خیر په عادت باندې بدل کی لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم یو تسبیح مزاد مبارک وای اول الله باندې جل جلاله ویل پکار دي او دا تصور پکار زما جبا زما زړه زما د بدن یو وخته یو ذره د کائنات یو ذره یو خطره یو پاڼه ما سره د الله تعالی په یاد کې مشغوله ده الله جل جلاله وتعالى شانه الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين
आमीन बिरहमतिक या